السلام علیکم دوستو. امید ده چې تاسو به خیر عافیت سره یې. زما ورونو یوټیوب باندې پنځه داسې اهم وجوهات دي چې هغه ستاسو لپاره د ناکامۍ سبب جوړیږي. اول چې کوم دی، اوله غلطي چې موږ یوټیوب باندې کوو، چینل موږ جوړ کو، هغې نه وروسته موږ سوچ کوو چې دې باندې اوس کومه ویډیو اپلوډ کو. کوکینګ حوالې سره ویډیو پې اپلوډ کو، یا سیر او تفریح حوالې سره ویډیو پې اپلوډ کو، یا بل څه ټیکنیک خولو حوالې سره ویډیو پې اپلوډ کو. دا سوچ موږ نه د یوټیوب چینل جوړول نه مخکې کول پکار دي. چې موږ مخکې سوچ وکړو چې موږ یو چینل جوړو، هغې نه مخکې موږ دا سوچ وکړو چې موږ دا چینل څه لپاره جوړو، دې باندې به موږ څه شی اپلوډ کوو، دې چینل نه موږ څه شی شیر کوو. او دغه سوچ کې دا سوچ هم پکار دی چې زموږ د شیر کولو نه خلکو ته فایده ورسي. چا ته فایده ورسي نو فایدې سوچ چې تاسو کوئ نو الله به تاسو هم کامیابۍ دغه کې. نو موږ اول غلطي څه کوو؟ چینل جوړ کو، هغې نه وروسته بیا موږ سوچ شروع کو چې اوس دې کې موږ څه شی اپلوډ کوو. نو اوله غلطي دغه ده. دویمه غلطي چې کوم غټه غلطي ده، هغه موږ سیټینګ سم نه یې کړی. نو یوټیوب چینل چې کله جوړوئ تاسو یوټیوب چینل، نو هغې سیټینګ هم ټیټ برابر کوئ. پخپله نه شئ کولی، دا څوک وګورئ چې هغه په دې چینل ترتیب باندې پوهېږي، هغه باندې د چینل سیټینګ وکړئ. که هغه هم نه وي نو دنیا ویډیوګانې موجود دي، غټو یوټیوبرانو ویډیوګانې موجود دي یوټیوب کې، هغه وګورئ، سرچ کړئ. نو هغې نه بعد تاسو بیا خپل د یوټیوب چینل سیټینګ وکړئ. نو دا به هم ستاسو لپاره د کامیابۍ سبب جوړیږي. درېیمه غټه غلطي چې کوم ده زموږ، موږ تسلسل سره مسلسل ویډیو نه جاري کوو. لکه موږ نن یو ویډیو جاري کړه، نن یو ویډیو موږ شیر کړه، نو بیا موږ بېغمه کینو، بیا ګورو دې باندې څه ویوز راغلي، میاشت بعد به بله ویډیو ورکوو. نو دا هم یو غلطي مونږ کوو. مونږ له پکار ده چې روزانه یو ټایم دې له فارغ وکړو او بطور فایدې چې بل ته فایده ته ورته څه ټیکنیک موجود دی، څه فایدې شی تا ته موجود دی، تا نه څوک زده کړي، بل یو غریب یو دیهات کې ناست دی، هغه ته ستا دا ټیکنیک ورسي، ستا دا کار هغه ته هلته ورسي، څومره غټه خبره ده، هغه ته فایده اوچته کړي. نو دویم مونږ له مسلسل ویډیو اپلوډ کول پکار دي. داسې ویډیوګانې اپلوډ کول پکار دي چې روزانه مونږ یو ویډیو یو ټایم مقرر کړو، مونږ هغه ټایم باندې ویډیو اپلوډ کوو نیټ کې. نو دا تسلسل چې جاري، موږ کامیاب یو. او چې تسلسل نه وي، یو ویډیو نن اپلوډ کړه، بیا بېغمه کښېنه، بیا یو میاشت بعد وګوره څو ویوز راغلي، هلکه ویوز خو نه دي راغلي، بس یوټیوب چینل بند کړه، بل فولو وکړه. نه، داسې نه. تسلسل سره ویډیو اپلوډ کوه، محنت ستا کار دی، کامیابي د الله کار دی، کامیابي د الله راکوي. نو دغه کار چې موږ کوو، درېیم غټه غلطي، اوله غلطي خو تاسو وکتله چې موږ څه کوو، سیټینګ کې زموږ غلطیانې. اوله غلطي چې زموږ کوم وه چې موږ چینل جوړولو نه مخکې سوچ نه کوو. دویمه غلطي سیټینګ صحیح موږ نه کوو. درېیمه غلطي چې کله موږ ویډیو جوړو نو موږ پریشر کې وو، زموږ بل څه مصروفیت دی، موږ هغه مصروفیت پرېږدو، موږ یې لکه راشي یوټیوب له ویډیو جوړوو، بیا موږ پریشر باندې وو، زموږ چهرې باندې هغه اثرات نه وي چې بل ته فایده اوچته کړي، بل هغې نه څه تاثر واخلي. نو پریشانۍ کې تاسو ویډیو جوړوئ، ټینشن کې چې ویډیو جوړوئ، تاسو پخپله تاسو خپل ویډیو نه مطمئنه نه یې، نو بل نشئ مطمئنه کولی. نو تاسو چې کله ویډیو جوړوئ یوټیوب لپاره، نو بالکل پریشر ختم کړئ، ټینشن خپل ختم کړئ، پریشاني ختم کړئ، بالکل ریلیکس کړئ ځان، بیا راشئ ویډیو جوړه کړئ ښه مینې محبت سره. او څلورمه غلطي زموږ سره چې موږ د غټو یوټیوبرانو ویډیوګانې نه ګورو. غټو یوټیوبران چې کوم دي، څنګه اشفاق بھائی دی، تیمور پردیسی دی، دغسې کوم غټ کسان دي، مرزا صاحب دی، د دې غټو غټو یوټیوبرانو ویډیوګانې تاسو ګورئ، دې تاسو هر څه به تاسو ته میلیږي. چې کوم نوی دغه راځي یوټیوب طرف نه، پالیسیان راځي، هغې نه به هم تاسو خبرېږئ. نو څه ترتیب چې نوی کېږي، هغې باندې به تاسو پوهېږئ. چې تاسو دا ویډیوګانې نه ګورئ، نو بیا تاسو هېڅ نه به نه یې خبر، صرف خپل ویډیوګانې به اپلوډ کوئ او تاسو ته فایده نه رسي. هلته به قانون بدل شوی دی یوټیوب طرف نه، تاسو ته پته نه وي. او بله غلطي چې کوم ده، پنځمه غلطي چې موږ ویډیو چې کوم ده که نه، په خپله ویډیو نه جوړو، د بل چا ویډیو کله ټیک ټاک نه راواخلو، کله سنیپ نه راواخلو، او کله بل یو دغه نه اپلوډ کړو ویډیو، مونږ ډاونلوډ کړو او هغه مونږ یوټیوب کې شیر کوو، او مونږ دا سوچ کوو چې مونږ دې باندې پیسې وګټو، موږ ته فایده میلاو شي. نه، ویډیو به هغه ستا کامیابېږي یوټیوب باندې چې ته په خپله جوړه کړې، ستا ویډیو وي، ته په خپله جوړه کړي، خپل په لاس دې جوړه کړي، یا بل چا تاله جوړه کړي. د بل چا ویډیو به نه دغه کوئ، دې ته وایي چوري، چې بل چا ویډیو ته راواخلې او یوټیوب کې اپلوډ کړئ، ته کامیابېدل غواړې، دې باندې ته نشې کامیابېدی.
دا غټه غلطي ده. دا غلطي خپل درکې دا 15 غلطیانې تاسو درکې. اوله غلطي تاسو پیژندله چې ویډیو چې کوم ده کنه مو چې کله ویډیو جوړو ټول نه مخکې سوچ وکړو چې بھائی دا چینل مو جوړ کړ دی د دې سیټینګ مو څه وکړو ویډیو چې مو جوړو دا ویډیو مو څه لپاره جوړو او چینل مو څنګه جوړ کړ دی چینل جوړ نه مخکې مو سوچ وکړو بیا چینل جوړ کړو بیا مو سیټینګ سیو وکړو او بیا چې کوم د تسلسل سره ویډیوګانې اپلوډ کړو او بیا ویډیو چې کوم د پخپل ویډیو د بل چا نقل نه او پنځم کار چې کوم دی د مون هټ یوټیوبران چې کوم دي دا ویډیوګانې کتل شروع هټ یوټیوبران شته د موجود دی یوټیوب کې غټ چې تاسو هر قسمه ټیکنیک نه پالیسیان نه تاسو آگاه کوي نه پالیسیان تاسو ته وروړي یوټیوب نه دا پالیسی ده دا پالیسی ده دا تاسو ګورئ تاسو فائدہ رسی دا 15 غلطیاں تاسو درکای ان شاء الله تعالی الله تاسو له کامیابی راکړي بل زما دا چینل نه دی کې تاسو ان شاء الله دینی معلومات یوټیوب حواله سره معلومات هر قسم نوی معلومات چې تاسو ته ملويږي ان شاء الله دله ما غنټه فارغ کړ دا غنټه کې ان شاء الله تاسو ته نوې خبر ان شاء الله تاسو ته راځي واقعاګانې دینی حواله سره واقعاګانې او نور څه نوې تاسو دغه اپډیټ تاسو ته ملويږي ان شاء الله تعالی والسلام